تاسو ته پته ده دومره احمقان دي خلق. دا خبره ما اوریدلې دي. زم د دغه معاشري فرد ما تکړه بچای ما او تا کوم یو توایو ودا تکړه بچای دی چې څوک چاته کنځلې کولې شي، څوک چاله جواب ورکولې شي کنه. ستا خدای دغه معاشري خلق تاسو یې کنه ودا زما تکړه بچای دی. کله کله والد سی بوای کنه عالم دی زکه تکړه دی. دا تکړه توپ صفاتونه دادي. قاری صاحب دی زکه تکړه دی. ډاکټر صاحب دی تعلیم یافته دی، با اخلاق دی، نیک سیرت دی. نه نه څنګه تکړه دی وی چې خلکو ته کنځلې کا چې څوک څور ته وی دی ولا جواب ورکولې شي. دا ما ډېر تکړه به چې ته په خپل باندې ماشوم بچی لپاره معیار څه شی وګرځي کنځلې، هغه به خامخه کنځلې زده کوي. کوم پلار چې بچی نه په کنځلو خوشالهږي هغه به کنځلې زده کوي. څوک کوم یو پلار چې بچی نه د قرآن په تلاوت باندې خوشالهږي، په اخلاقو باندې خوشالهږي، په نیک سیرت توب باندې خوشالهږي، هغه به کوشش کوي چې زدا شیان حاصل کړم. تکړه بچای هغه بچی ته ویل کېږي چې د اسلام مطابقي، اسلام نه خبري، دین نه خبري، احترام نه ډکی، اخلاق نه ډکی، عزت نه ډکی. هر سپینګری ته د احترام په نگاه باندې ګوري، هر معشوم باندې شفقت کا. معاشره کور کلی وطن لا فائدې راوړي، اتفاق پیدا کړي، خوشحالي په معاشره کې پیدا کړي. دي ته تکړه بچایي. او دا نور دا ناسور دی. دی سره د معاشري بګاړ راځي. دا ماشوم چې غټ شي غټ سړی وي، د بچو پلار وي، اومدغه مرداري به پکې چې کنځلې دي، بد ردي دي، لاس اچول دي، سپینګری احترام نشتا. یو منټ چې تا نه څوک مشر دی که عالم دی او که نه دی، دا خصوصا دغه علما او طلبا او تم زیاما نه نه بس که عالم دی او که نه دی چې سپینګری دی ستانه مشر دی، که ته ډېر لوی عالم او هر څه مې پتا باندې ته کشر د دغه سپینګری احترام پتا باندې لازم او واجب دی. درود نظر بور تکړي. هغه عربی او کهاوت دی وی چې الاناء يترشح بما فيه، وی چې په لوخي کې چې څه کنه په لوخي کې او راکوږي اکړي نو څه به تر راتويږي. او ماغه چې څه په لوخي کې زما استاد زړه دا لوخ خیره، زما استاد ذهن دا لوخ خیره چې په دغه دواړو کې ګندګي په زبان باندې با ګندګي راځي، او چې په زړه او په ذهن کې زما استا اخلاقی خسته خبري، نو چې کلم زما استا گفتگو کړو زما استا په زبان باندې با اخلاق او خسته خبري راځي. ځکه چې په لوخي کې څه او مغراتوي او بدی پکې کتارا کوک او براتويږي، کپي تارا کوک پي براتويږي، او کپ لوخي کې ګندګي واو تارات کوک ګندګي براتويږي. ستا لوخای دستا ظرف دا د سشي نه ډک دی. څومره سړی بد ښکاری په غټه ګیره باندې په غټه تنه باندې. ستا مسلمان په کور کې پیدای، مسلمان په کور کې غټي، مسلمان په کور کې ځوان شوي، او مسلمان په معاشره کې ستا په ګیره کې سپین ولګېده او سړیتوب د وسم نه زده کړی. دا څومره بده خبره. مونږ او ستاسو دا ماشومان د زما او د ستا د را روان وخت ښکلا او حسن دی.